نه خو چې چاړه هم راوالې موږ حلال کې ختم وي او روزانه مرګ دی تار پاسو یو شان ریټې ماښام پاس بل شان مهنګاۍ د وجې نه خلک بس په خودکشیانو مجبور دي څوک لاغانې کوي څوک چې دی روزګار نه مومي هغه خپل بچي خرڅوي د نګران حکومت دا کار چې دی به نګراني کوي ریټونه به نه بړاوي د ده په باچایۍ کې دا درېیم ځل د پېټرول ګرانېږي په مخه سره 336 روپۍ باندې لیټر شو وایمن زاریان چې غریب خلک بس کوي ثابت سره د ماقام پر میګاړو چې 1000 روپۍ در سره بده کې بزنه نه کله بس ورکه مزانه پکې سالم سر چې کم پېټرول ګران شوی دی کنه سیلوم ډاون شوی دی کم غاک تاسو کې بر دغه ته ګوري ریټ ته ګوري بس مخې سره زی السلام علیکم زه عقب رضایم او تاسو ګورئ سوات نیوز ګرانو کوتونکو نگران حکومت یو ځل بیا پېټرول چې دی نو هغه ګران کړي دی او دغه شانته د پېټرولو په قیمت کې 26 روپۍ چې دی نو هغه اضافه شوې ده دا وخت زه پېټرول پمپ کې ولاړ یم دلته چې کوم ګاړو والا راځي د هغوی سره به خبرې اترې کوو د پېټرول والا سره به خبرې اترې کوو چې د دوی د سیل څه حساب دی کله چې هم پېټرول ګران شوي دي نو د دوی په دغه سیل باندې څومره اثر چې دی نو هغه غورځېدلی دی زموږ سره اوسئ بالکل نه برداشت کېږي دا خبرې دا خو د غریب سړي دپاره دا خو لکه مونږ خو بایک دا دی نه شو برداشت کولی نو غریب سړی به رکشې والا شو یا سوزکي والا شو دا خلک به یې څه برداشت کړي کم خلک چې مزدوریانې کوي ګاډۍ چلی هغوی یو ځي ته ځي مطلب بیماري یا داسې څه خبره راشي او هغو خپل مریض راوړي اسپتال ته نو هغو سره د هغه اسپتال میډیسنس پیسې نه وي نو د تیلو پیسې به څه برداشت کړي نو دا کرایانې شوې دا شیزونه شو دا خو انتهایي لکه یو ډېر غلطه فیصله ده د حکومت پکار ده چې د دې مخنیوی وکړي یو ګراني ده یو د رزق ترک نه لګي د انسانو او بل دا پېټرول 336 ته ورسېدل دا ته موږ واره نه کوي ما په 100 روپو تیل وراچول زه به مټې ته بریکوټ ته کابل ته منګوري ته ثابت ورځ به فکر دیدم اوس دا 100 روپو تیل اچوم د کانجو ته مټې ته پورې ما له واره نه کوي او بل دا چې دا حکومت ته خوښ دی چې موږ له ګراني ختمه کړي بیخي اوس خو پېټرول ګران شي اوس خو دا موږ نشو برداشت کولی ګاډي کور کې ودرولو کاروبارونه داسې حال دی دا پېټرول یې موږ ته ارزان کړي دا لږ ارزاني دی راولي ډېره مهنګایي شروع ده پېټرول نن سبا ډېر زیات ګران شوی نن سهار چې کم پېټرول ګران شوي دي که نه د دغه وجې نه زموږ سیل هم ډاون شوی دی نن چې کم غاک تپوس کوي بره دغه ته ګوري میټر ته ریټ ته ګوري بس مخې سره ځي نو ګراني ډېره زیاته راوستې زموږ یوازې زموږ نه چې ټولو پمپونو سیل ډېر زیات لاندې راغورځېدلی دی خلک یې نشي اچولی د 100 روپو پېټرول نه کېږي نه یې چاله ورکولی شو ولې هغه ته یونټ هم نه تاویږي په 100 روپۍ حکومت نه دا پکار دی چې پېټرول نور ارزان کړي هغه په بره روان دي او غریبانان خلک د ډوډۍ درک نه لګي دغه نه لګي او مهنګایي داسې یو حد ته ورسوه چې خلک تباه برباد کړو پمپونه سیل ډاون شو هر څه ډاون شو د سراړو څه دغه نشته هر څه ګران دي او پېټرول چې کوم دی نور یې ګران کړو اوس په 336 روپۍ باندې لیټر شو وایمن زاریان چې غریب خلک بس کوي الله دې پردې واچوي نو الله دې خیر راپېښ کړي نو داسې چل جوړی سبا په دې کې به څه ګزاره وشي دا هر څیزونه ګران دي یو شی دی چې داسې شی دی چې هر شی په مخه باندې روان دی په مخه روان دی چې څه شي تپوس کېږي بس چې سهار راباسېږو وایي دغه شی دومره ګران شو الله دې زموږ دا غریب دا شی چې کوم دی دا هم پردی دی زما خپل خو نه دی دا پردی شی دی نو په دې کې پیمان چې نن زما سره 1000 روپۍ دي ثابت سهار د ماښام پورې مې ګاډی وچلوه 1000 روپۍ دي را سره بده کې بزنه نه کله بس ورکه مزانه پکې سالم الله دې خیر راپېږي خدای دې پردې واچي الله دې پردې واچي بس د خیر سوال به دې کوو یاره ډېر ظلم او زیاتې روان دی بچی د قوم سره په ټول ملک کې په 14 اګست نګران وزیر اعظم حل چوت کړی دی د نګران حکومت دا کار چې دی به نګراني کوي ریټونه به نه بړاوئ د ده په باچایۍ کې دا درېیم ځل د پېټرول ګرانېږي په مخه سره او د پېټرولو او د ډیزلو د پای سره ټول د ملک معاشي حالات مخ په وړاندې روان دي نو هغه انتهایي لاندې طرف ته روان دي او حالت دې حد راغلي چې په تاسو ته به ښه اندازه لګي چې د پېټرول او د ډیزلو او د دې د نرخ او مهنګایي د وجې نه خلک بس په خودکشیانو مجبور دي څوک لاغانې کوي څوک چې دی روزګار نه مومي هغه خپل بچي خرڅوي دې حد له د ملک حالات لاړو کله چې په ملک کې ډیزل او پېټرول ارزان نو په ملک کې بېروزګاري هم ختمېږي او مهنګایي هم ختمېږي موږ نه پوهېږو یاره چې په دې 2018 نه په دې خوا په دې ملک کې څومره حالات را روان دي په مخه مهنګایي باندې مهنګایي ده او غریب پکې په مخه غریب کېږي یو څو طبقې داسې دي چې هغې ته به زه اشرافي وایم هغه پکې مخ په وړاندې ترقي کوي دغه صورتحال ده موږ خو نور څه نشو ویلی دې متعلق پېټرول د نور هم ګران کوي موږ به قلار شو بس ځان چلوي خپل جوړ به کوئ موږ به دا شوکې ډاکې به شروع کواله تباه او برباد شو وږي ته کې ګرځېدل په خپله ډیپټي وړو ماشومانو ډیپټي کومه
اوس وار ته واره شی ګرانېږي وار ته واره ګرانېږي نن یو شان سبا بل شي زما د چې څه پیسې وشي هغه زما نه په پمپونو کې خلک والي نو ماښام کور ته څه وړم 2 لک روپو ګاډي دغه غونډه سرمایه بنده کړې ده هغه موږ له 200 روپۍ نه ګټي اخر پیدا دی نه سره دې مطلب دا دویم کال له موږ سبا بخشي بل اوس بخشي یو حکومت پر شي بل پر شي هیڅ پته نه دی اګری نګری دینه خو چې چاړه امرواله موږ حلال کې ختم دي او روزانه مرګ دی سار پاسو یو شان ریټي ما خپل بل شان جی ګرانو کتونکو تاسو د خلکو خبرې واورېدې پټرول پمپ ته چې کوم ګاډو والا راغله د هغوی سره موږ خبرې اترې وکړې د هغوی هم دغه وینا ده چې موږ سره آخري اپشن دا دی چې موږ خپل ګاډي ودرو او نور د پټرول په قیمتونو کې چې کوم اضافه راځي موږ د پټرول په قیمتونو کې نور چې دی نو د اضافې متحمل نه یو دغه شانتې د پټرول پمپ چې کوم کسانو د هغوی سره موږ خبرې اترې وکړې د هغوی دغه وینا ده چې کله نه پټرول چې دی هغه ګران شوي دي نو د پټرولو سیل چې دی هغه ډاون شوی دی د موټرسایکل نه علاوه ډیر کم کوز ګاډي چې دي نو هغه پټرول پمپ ته راځي او پټرول چې دی نو هغه اچي د هغوی د حکومت نه هم دغه اپیل دی همدغه مطالبه ده چې په مهنګایي کې کمی راشي د پټرول او نور چې کم دغه شانتې مهنګایي راغلی د په هغې باندې لږ غوندې قابو راشي او عوام ته چې دی نو ریلیف میلاو شي دا و زموږ نننی پروګرام تر بل پروګرام پورې خپل کوربه عاقب رضا له اجازت ورکوي د الله په امان